السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دې باره کې جی د حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم فتوا راغلی ده او د هغې فتوا خلاصه ده چې کله مسلمانان یو ملک په صلح باندې حاصل کی او پاکستان په صلح باندې حاصل کړی شوی دی، نو هلته کې اقلیتونو دپاره خپل عبادتګاهونه جوړول د ضرورت په وخت کې جایز دي. نو که اندوان دي که هغوی ځان له مندر جوړی نو دا د هغوی حق دی د هغه ملک کې چې کوم ملک په صلح باندې حاصل شوی. البته هغوی د دې خبرې وضاحت کړی دی که حکومت هغوی له عبادت خانې جوړول غواړي نو حکومت دپاره دا جوړول جایز نه دي. نو د فتوی خبره تر دغې پورې ده که په خپله هغوی جوړی نو جایز دي او حکومت ورله جوړی نو دا ناجایز دي. السلام علیکم ورحمت الله. که چېرې قبرستان ته د خلقو ضرورت وي او په هغې کې مړي ښخېدل شروع شوي نو بهتره دا ده چې د جومات دپاره دې څه متبادل کوشش وکړي. زمونږ د معاشره کې خلق جومات دپاره ځای ورکوي ښه په خوشحالۍ باندې، خو د مقبرې دپاره عموما څوک ځای ورکولو کوشش نه کوي. نو که په دغې کې اموات او مړي ښخېدل شروع شوي نو بیا د جومات دپاره د دې متبادل کوشش وکړي. السلام علیکم. په دې باندې د نظر او د دغې منښتې پوره کول لازم نه دي ښه، ځکه چې کوم منښته کړې وه نه هغه مقصد پوره شوی نه دی، نو چې مړ ځي وشه نو په دې باندې منښته پوره کول لازمي نه دي. البته که چېرې زوی ژوندی شوی او بیا وروستو مړ شوی بیا په دې باندې خپله منښته پوره کول لازمي چې سیمه نه دیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو چې کوم د غریبانانو بیا خاص کر د مسافرو او هلته کې چې کوم مزدورکار خلق دي لیبر د هغوی همدردي ده ستاسو په زړه کې او د هغوی دپاره تاسو محنت کوئ. الله تعالی دې ستاسو د دې جذبې قدر وکړي. الله تعالی دې تاسو له ټولو مسلمانانو له په زړه کې دغه شانتې د غریبانانو خلقو سره د همدردۍ توفیق واچوي. البته دومره خبره ده چې د شریعت په نظر کې د جایز کار دپاره ناجایزه لار اختیارول دا صحیح نه دي. بېشکه د غریبانانو همدردي او د هغوی تنخواه دپاره څه پیسې وصولول دا یو قابل قدر جذبه ده، خو لیکن د دې دپاره دروغ ویل دا جایز نه دي. نو تاسو هغه چې کوم کفیلان دي یا چې کوم مشران افسران دي نو هغوی ته مبني بر حقیقت خبرې کوئ، هغه خبرې چې کوم حقیقي خبرې وي. د هغې نه پس که چېرې هغوی له مزدورانو له پیسې ورکوي نو الله پاک دې ورسره ښه وکړي، او که نه ورکوي نو د هغوی غاړه به درنوي او تاسو به د ګناه نه هم بچ شئ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم ویښته مبارکو نو هغوی به دوه کاره کول د سملاستو په وخت کې. یو دا چې نبی علیه السلام به چونکې تیل ډېر زیات استعمالول، د ویښتو دپاره به تیل غوړولو دپاره به تیل استعمالول، نو هغې به بالښت غوړو. نو یو خو دا چې ځان ته به د بالښت د پاسه کپړه اچوله. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمایي چې هغه کپړه به هم زیړه شوې وه، شړشمو تیل به. او دویم دا چې هغه ویښته سنبالولو دپاره به نبي علیه السلام په یو کپړه یا یو چیړه باندې هغه تړل چې هغه خواره واره او ببر کېږي نه. چې کله امام سره د سلام جار باسي او دته رکعت نیم پاتې وي نو تر څو پورې چې د سینه نه اړولي خبرې نه کړی یا داسې بل یو د موز سره چې متصادم او منافق هم کار وي هغه یې نه کړی نو د دې پاسېدی شي ډایرک، او که نه دی کې یو کار وکړو نو بیا به دې موز د سر نه کوي. ښه داسې کار وکړئ چې تاسو هر یو کوشش وکړو او کامیاب نشو نو داسې لکه DDT راوړئ نور څه یادوئ نو د میږیانو چې کومه سوړه ده نو هغې نه چار چاپېره واچوئ نو بس دی به راوتی نه شي، په هغې باندې به راپورې کېدی نه شي، دی به ځان له بل ځای کې خپله لار وباسي. نو په دې باندې کوشش وکړئ چې څومره پورې کېدی شي نو د وجلو کوشش یې مه کوئ،
دغه دوی او تشار شافي رسول سره جو خواچوي نو بس هغه کې ودیږي او ځان له بل لارو باسي بار ونه شي راوته خجي کچری د غاړې د تجارت د پاره نه وي بلکې ذاتی ضرورت د پاره وي یو دا خبره دویمه دا چې د دین علاوه د سره د نصاب عمر مالیت نه وي دریمه خبره ده کچری د سره د ضرورت نه سیوا دا سیمال وي چې هغه نصاب ترسي نو بیا خو په د باندې زکات نه کیږي او کچری د ضرورت نه سیوا نصاب د ضرورت نه سیوا چې کوم سامان دی هغه نصاب ته نه رسي مالیت هم نصاب ته نه رسي انو کدا غاړي وسرین بیا په زکات کیږي جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تاسو چې کله زکات وباسي د خپل دکان کنه جی ان خپل ذاتی د استعمال چې کوم موبایل دی هغه قیمت به مالیت کې نه جمع کوي دغه شانتي هغه شیشي او هغه بوتلې چې کوم کې تاسو اتر یک دی او هغه بوتل نه خرڅوي ان هغه بوتل قیمت به نشمار کیږي اگر که تاسو که دکان خرڅوي او بیا هغه بوتل قیمت لګي خو لیکن هغه چې کله دکان خرڅيږي هغه وخت کې قیمت لګي دې مثال داسې دی لکه یو دکان دی او هغه کې الماری دی پاغي کې میز دی پاغي کې کمپیوټر دی او وغیرہ داسې سامان کرسای د پکې صوفي دی پکې او هغه د دې دکان نه دی مثال په تو د سپیر پارټو دکان دی د کریانی دکان دی نو اوس چې کله هغه سامان خرڅي نو د الماری خو سره نه خرڅي دغه صوفا او میز نه خرڅي دغه کمپیوټر نه خرڅي البته چې کله دی بیا دکان خرڅي نو دغه قیمت جمع کوي نو په دغه باندې زکات نشته دغه د زکات مال نه دی چې کوم مال تجارت ته چې کوم تاسو اخلي او خرڅوي په گاګ باندې نو زکات په هغه مالیت باندې ورازيږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا تاسو چې کوم صورتحال بیان کو نو د دې مطابق سجده سهو نه د لازم شوی د سجده سهو د لازم کېدو د پاره دا ضروری ده چې سړی په طاق رکعات باندې دومره کینی چې په هغه کې درې پیری سبحان الله ویل شي دې ته وایي مقدار رکن د رکن په یو مقدار باندې چې بنده کینی نو سجده سهو واجبېږي او کنه دوره سات کینی چې درې پیری سبحان الله په هغه کې نشي ویلې نو په د باندې سجده سهو نه د لازم دا ملګری چې کوم خبره کوي د جماعت کې شراغله او تاسو وايي عالم ملګری دی نو دا صرف یو عبارت موجود دی د منیت المصلی عبارت ته او د منیا کوم شرح ده کبیری حلبی کبیری ان هغه د عبارت راغستره او هغه کې اداري کلی دي چې صرف پناس ته باندې سجده سهو واجبېږي چې صرف کینی بس نفسي قعود او نفس الناس ته باندې سجده سهو واجبېږي خو لیکن په دغه باندې زمونږ د حضرات او علما کرام او مفتیان کرام فتوا نه ده بلکې علامه شامی رحمت الله علیه تر دې پوری صراحت کړی دی کچري یو کس د شوافع چې کوم جلسه استراحت ته چاغي سوره کوي نو که هغه استراحت وکړو حنفي نو په هغه باندې سجده سهو نه واجب اگر درې پیری سبحان الله نه کم وي نو به هر حال دا تاسو چې کوم عمل کړی دی نو په دې دا عمل صحیح دی او هغه چې کوم خبره کړی ده نه هغه خبره د یو کتاب تر حد پورې صحیح ده خو لیکن نور فقهاو هغه نه ذکر کړي او که مزید تفصیل ته ضرورت وي نو فتاوا عثماني مفتی تقی عثماني صاحب نه په دې خبره باندې بار بار سوالات او جوابات شوي دي نو هغه ته وای ال ته وګورئ او که بیا ضرورت وي زه به درسندم کنه صحیح شوی تر څو پورې چې یقین نوي چې دی کوی ته غزار شوی دي او دغه شانتي د کوی په ابو کې په خون کې په بوی کې فرنګ کې سفرق نه راغله نو بعض اوقات اسیم یو ټوکړه نیم کوی د غرزیدې شي د پوټي یا د غوخي یا د بل څه شي هغه به وکړه راغلی خو په رنگ او بوی کې او په ذائقه کې فرق نه بیا به د ابو اثر نه د غزار شوی دا پاکي دی خجی
کله چې یو کس راشي او امام سره په مسکی شریک شي رستو یو رکعت یا 2 رکعت شوي نو د دې لپاره حکم داده چې دی به د امام سلام جار باسلو سره سلام نه ګرځي که شری سهون په سهوی سره په یری سره د امام سره سلام وګرځو یو طرف ته سلام ګرځول ولی نوی نو په د باندې سجده سهو واجب شو دی به سجده سهو کوي د حضرت آدم علیه السلام د 2 زامنو واقعا قرآن پاک کې موجود ده چې هغه د آدم علیه السلام 2 زامنو دوانو قرباني وکړه او د یو قرباني قبول شو د بل قبول نشو نو چې د کم کس قرباني قبول نشو نه هغه غرور لدم کی ورکړه چې د چا قرباني قبول شوی و او هغه ته ویزه وتا قتلوم ان هغه ورته وی چې ته ما قتلې نو زه خو تا نه قتلوم نو به هر حال هغه چې د چا قرباني نو قبول شوی ان هغه اولګید او هغه خپل رور مړکو بیا هغه د لاش سنبالولو څه طریقې کار ذهن کې نو ځکه چې دا پزمکه باندې ډومبه قتل او ډومبه مرګو الله تعالی یو کارغه راولېږه هغه کارغه په خپل پنځ باندې زمکه اوتو غله نو دته دین اشاره ملاو شو چې زه خپل رور د پاره یو کډه کنم خبر وکنم په دې طریقه باندې هغه خپل رور سنبال کو دومره واقعیا قران پاک کې دا کمه بشای سره ما ډیره مختصر تاسو ته وی او دا شپږم سپاره ده سوره المائده دا 5 نمبر سورته قران پاک کې آیت نمبر 27 نه تر 31 پوری دا واقعہ موجود ده قران پاک کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد ده فرمایي چې څوک دا غواړي چې زما په عمر او په رزق کې الله تعالی برکت واچي نو دې خپل ولی پالي رشتہ دارو سره دې صله رحمی کوي نو یو خطاسو د صله رحمی ډېر خیال ساتي او دویم نمبر دا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا د قران پاک آیات ته قرآنی وظیفه ده دا آیات چې الله تعالی کله بیان کی ورپسې فرمایي فاستجبناه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين او مطلب دا ده چې څوک دا وظیفه کوي نو الله تعالی به اغله د غمونو نه نجات ورکوي مؤمنانو له الله تعالی د دې آیات کریمه په ورد او وظیفې سره د غمونو نه نجات ورکوي دا الله تعالی فرمان دی نو دا ډیره وایي او د رزق د فراخۍ د پاره قران پاک یو آیات ته 15مه سپاره چې د 3 رکوع ختميږي دا غینه رومبنه آیات ته الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز دا هر مصپسي او پیری وایي الله تعالی به ان شاء الله تعالی تمام پریشانای ختمي یقین کامل ساتي کامل یقین سره الله تعالی بهترین معامله کوي انسان سره وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د کافر او د غیر مسلم دا خوله چې دا پلیت نه ده کدا تاسو سره لګي انو په دې باندې تاسو کپڑے نه پلیتيږي په هغه کپړو کې مسکول جایز دي خجی کله چې یو انسان او 10 مات کی وړو کې او 10 تاسو تپوس کړی دی داغي باره کې به خبره وکړو نو کچري واړو بول د خپل ځای نه خوارشي او دا اوس چې کوم د 500 روپو سیکه ده د دین ډیر خوارشي ان بیا په ټیشو باندې او 10 اوچولو نه پس داغي وینځل فرض دي او کنه د دغه عمره خوارشي ان بیا داغي وینځل او په بو سره استنجا کول دا واجب دي او کنه د خپل وته د زاینه واړبول نی خوارشي وي نو بیا په دې صورت کې استنجا کول مستحب دي دا هم تاسو ته مسله وي لیکن فی زمانہ د الله تعالی فضل دی د ابو سکمه نشته او هر یو جمعات کې هر ځای کې د استنجا سہولت موجود ده نو که مستحب حکم ده نو دا د عمل د پاره ده نو چې کله واړه بول او کی که په ټیشو باندې او 10 پوچوم کی ان بیا د لپاره استنجا کول پکار دي په اصل کې چې کله خاون وفات شي نو په خزه باندې سلور میاشتې او لس ورځې عدت ده
یو خو تاسو ردي وضاحت ووري چې تاسو سلور میاشتې ویل دي دا سلور میاشتې او لس ورځې دي. دویمه خبره ده چې دا عدت په دې زنانه باندې چې کوم را روان دي سلور میاشتې او لس ورځې، نو دا د دې وجې نه را روان دي چې الله تعالی دې له د نکاح کوم نعمت ورکړو او د خاون چې کوم سورې د لودی له ورکړو نو هغه د دې نه لاړ. نو اوس که د لسو کالو جنای وي که د سلو کالو بوډای وي نو د نعمت زوال او د نعمت ختمېدل په دوانو کې موجود دي. نو چې په دوانو کې موجود دي نو په دوانو باندې به عدت لازم وي. لہذا که زنانه هر څومره عمر والوي نو په د خاون وفات شي نو په هغې باندې دغه عدت تیرول او د عدت تمامې پابندۍ په هغې باندې لازم وي. کله چې یو کپڑا پلیته شي نو د پلیتای دوه قسمه، یو هغه پلیتی ده چې هغه ټوس جسم والی او دویمه هغه پلیتی ده چې هغه مایا شکل کی. لکه مثال په تور باندې لوی بول شو نو دا ټوس دی، کواړه بول شو وینه شو نو دا مایا شکل کی ده. نو چې کوم ټوس پلیتی ده نو اول به هغه پلیتی لرکول شي، بیا به د هغې نه پس کپړه وینځل شي. چې کومه مایا او پلیتی ده د هغې طریقه دا ده چې هغه به 3 پیرې ووینځل شي اخکځای نو هغې سره هغه پاک شي. او چې کله یو کپړه پلیته شوه او داسې وړو بولو په وجه وغیره چې هغه لږ ساعت پس اوچېدو نه وروستو د هغې نشان نه معلومیږي نو فوري طور هغه وینځل پکار دي. که فوري طور وینځلو کې مشکل وه نو بیا په هغې باندې څه نشان لګول پکار دي چې پته لګي چې دا ځای پلیت شوی دی، 3 پیرې هغه ووینځلی شي نچوړ کړی شي نو د هغې نه پس په شریعت په نظر کې هغه کپړه پاکه تصور کیږي. چې د کم کس د اوبو نمبر دی نو اوبو د هغه حق دی، هغه د دې مالیه ورکوي، هغه د دې حقدار دی. نو د ټول نه اول خدا خبره ده چې دا اوبو د هغه چونکې حق دی نو هغه به استعمالی. که چېرې د هغه نه اضافي شو ټیم پکې لاشته او یا هغه ته ضرورت نشته نو دا خارجي کس دی هغه ته وینا وکړي چې ستا 10 منټه 20 منټه یا ګنټه نمبر دی او ستا نه دا اوبه سیوا دي نو دا اوبه که زه استعمال کړم نو چې هغه وله اجازت ورکړي نو استعمال دي کړي، خو په شرط د دې چې بل چاته نقصان نه وي او د بل کس د اوبو نمبر نه علي. دا د هغه حق دی، د هغه نه په اجازت باندې استعمالول جایز دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا حدیث جی څنګه چې تاسو را لېږلی دی نو الدر المنثور راغستی او علامه آلوسی رحمت الله علیه په روح المعانی کې راوړی دی. نو دا حدیث موجود دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه نو باقاعده ردی اهتمام پکار دی، نورم فضائل دی ردی ادایم یو ډېر لوی فضیلت دی. الله تعالی دې موږ او تاسو له دې د ویلو په دې باندې د عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا جی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته او عربی الفاظ دا سیدی المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن د مؤمن آینه وی. دا لفظی مطلب دی او وضاحت دا دی چې څنګه بنده آینه کې وګوري نو هغه تخپل شکل ښکار شي، که په مخ باندې یا په بل ځای باندې چې کوم اینه کې هغه تخکاری صداغ وی س ګندګي وی یا سبل س نامناسبه ان هغه لری کی او ځان صفا کی. یعنی مطلب دا چې آینه دا انسان ته عکاسی کوي، داغه د شکل داغه د صورت هغه ورته خي نو هغه خپل نقصان د ځان نه لري کوي. نو د مؤمن مثال د بل مؤمن د پاره د آینې دی چې کله یو مؤمن په بل مؤمن کې یو نقصان وویني انو هغه ته د اصلاح په نیت باندې په خې طریقه باندې په نرم انداز کې واعظ کی نصیحت کی انده قبل مسلمان هغه عیب د ځان نه لري کی. علما فرمای چې څنګه آینه بنده ته خاموشای سره خپل عیب ښکارا کوي
نو دغه شانتي مؤمن لپاره دی چې خپل رور مسلمان کې یو عیب وویني نو په تنهایی کې نمبر 1 خبره ده تنهایی کې د خلق روبرونا. دویم نمبر ده چې خنیت سره یعنی دا هغه ملامت کول مقصد نوي او دا هغه اسلام مقصد وي. او دریم نمبر ده چې په ښه انداز کې په نرم انداز کې د محبت په انداز کې هغه ته خبره وکي هغه خپل عیب د ځان نه لري کی. نو هر یو مؤمن د بل مؤمن د پاره په دې معنا باندې آینه ده. دا وضاحت ته بیا هم څه تاسو وی تاسو ویل شئ.